أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کتونکو سلامونه زمان محمد ابوبکر مختار خان نن زه یو داسې ځای ته راغلی یم چې یو ډېره نره ښځه چې زه وړوکی وم زما داجي زما تره غونډې وړوکي لیکل دي خو الله پاک والا اوسه پورې جوړه کړې ماشاءالله د دې یو کم 100 کاله عمر دی د سید کمال کاکا زوی دی او دې سره به موږ خبرې کوو خبرې اترې چې د دې دا زندګي چې تاسو هم ترې زده کړئ چې یو کس دومره عمر تېر شو نو هغې په دې دومره عمر کې څه تجربه راغله بل د دې ته ډېر بیماریان دي ډېر بیماري مسلې دي خو د بدې د مرګه الله پاک دومره رضا ورکړی چې علاج وکړي نو تاسو زما به تاسو نه زړه دا درخواست دي خو بټی کورونه ته تاسو راتلی شئ سید کمال کورونو ته هلته کې راتلی شئ تاسو سره امداد کولی شئ څه امداد دي چې د دې ببو د دې بیبي چې زما امداد وشي د دې د اپریشنونه چې وشي بیبي السلام علیکم وعلیکم ستاسو د څه مسلې دي تاسو د څه د معدې مسله ده تشې وینې د ګردو مسله هم ده او د سترګو لامل ده د علاج تاسو ولې نشئ کولی نو پس یې وکړو علاج خو څه غواړي که نه او جي چې تاسو د دې زما د ملګرو ته زما د کتونکو ته یو څه ورکړئ کیدای شي دې کې څوک ښه راشي او د ستاسو دا امداد وکړي نو بس ښه به یې که امداد یې راسره وکړو خو ډېر بخي نو ملک خان بټۍ ته تاسو راتلی شئ بټۍ کورونو ته دلته کې د سید کمال کاکا کور د تپوس کولی شئ د خلکو نه نو راشئ امداد وکړئ د دې بیبي زما امداد وشي چې انشاءالله الله پاک والا نور ژوند ورکړي الله پاک والا نور هم صحت ورکړي چې الله پاک یې خوشحاله وساتي ډېرې مسلې دي ورته بېوایي د دنیا ته به تاسو د ملګرو ته مې یو اخرې څه ورته ووایه چې میسج ورته ورکړئ داسې نصیحت ورته ورکړئ نصیحت دا دی چې الله دې صالحه نیکه بدلوي کړي موږ پلار دې خدای په خوشحالو واړه کړي او که څه امداد راسره کړ نو وبه کړي ستاسو که دا امداد تاسو وشو ستاسو دا کور به ډېر خوشحاله شي انشاءالله که نه چې دا تاسو به ډېره ښه شئ زه بیبي زه به ځم